سلام مبارک صحابه کرام را غون کړل او د دیونه چې کم کسان تاسو ته مو ویل او تاسو ته وتښتیدل او تسلیم شو او کم کسان چې د دیونه طائف ته وتښتیدل نبی رسول الله والسلام مبارک پس صحابه کرام سره لخر روان کا دویم غزا او دویم جنگ در طائف په طرف باندې بیا شو په دقه ورځ باندې دا فتح مکه حنین طائف دا بالکل یو بل ته نږدې نږدې شو دا ته ویلې فتح مکه په رمضان مبارک په شلم رمضان وشو حنین پسې چې کوم ده په وم د واړه اختر باندې روان شو چې کوم هغه د دینه کسان او تختل پای پسې متصل دی بیا طائف ته لړل دا درې غزوات بالکل یو بل سره یو ځای شي دي اتمه هجری کې نبی رسول الله والسلام مبارک چې کله لخر برابر کو د طائف په لوري باندې روان شول هغه طرف ته دغه کافرانو هغه خپل کوم قلاګانی چې وي هغه مرمت کړی چې کم زینه په کې لګ خراب وغه نه وکړي تازه یې کړی او په دغه خپل قلاګانو کې دن ورننه وتل خو ډېری مضبوطی قلاګانی دی جوړې کړي او طائف خارم چې کم د ډېر یو بهترین ځای نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تعالی چې کله طائف شریف ته ورسېدل دیو د خپل قلاګانو ته نه وتل يهوديان بنو حوازن چې کم کسان تفتیدل بنو ثقيف دیو خپل قلاګانو کې دن کې ناستل کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه ورسېدل طائف ته دیو په دغه طرف نه د غشو او دغه سید تور دغه گزارونه او بارانونه شروع کړل چې په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم مجموعي تور سوار صحابه کرام دلته شهیدان شو څلور په حنین کې او سوار لس یا بعض تاریخونه لیکي 12 یو په کې د 14 قولم راغله نو 12 صحابه کرام یا سوار لس یا 14 دلته طائف کې شهیدان شو څلور په حنین کې شهیدان شو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک معاصره واچولا د دیو د خار او د قلونه غیر چا پیرا یو کس تیم بار ته نه را پرې خو او دیوم د نزان د پاره خو مضبوط پروګرام کړو خوراکونه او چې څومره د ضرورت سامان وغیر ټول د قلاګانو ته دن وړو د دیو لکه داسې فکر راغی چې زموږ سره په میاشتو جنگونه کوي نو موږ به خپل قلاګانو کې دن موجود یو اون ته هیڅ نقصان نشي راکولای نبی صلی الله علیه وسلم دا معاصره یو تاریخ لیکي اتلس ورځې بل تاریخ لیکي شل ورځې نبی صلی الله علیه وسلم دغل ته تیریږي او د خلکو نه غیر چافیره چې کم دی دغه فوجیان او دا د مسلمانانو لخر ناشته اوی ځان پسې قلاګانی بندي کړي بار ته سوګ راځي نو چې مقوله ورزي بش غشي ولي خو نور بهر ته نه راځي بس چې بار ته راوځي بیا خو مسله ته جوړي 12000 لخر د مسلمانانو ورته پروت دی په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک امر وکړو ورته طائف ته خلکو چې کم باغونه دي د کجورو باغونه دي یا د انګورو باغونه دي د دې داونه ټوله کټ کړي صحابه کرامو داونه کټ کول شروع کړ دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مقصد او غرض داو چې بده خلکو باندې څه پریشر راشي نو چې په دیو باندې څه پریشر راشي نو یو خپل معاصره ختم شي تسلیم بشي یا به بار تر اوځي جنگ د پاره جو خو نشو کولای کار په خپل سره رزلټ په راوځي نو شل ورځې پورې محاصره روانه ده وې صفته لګی نه دیو باندې خو پورا پرپور پریشر راغی هم چې پسونو خو زم تباش بیا سو وخت بعد نبی صلی الله علیه وسلم مبارک حکم فرمایو چې د دې قلینه څوک راکوشو د دې غلامانو کې ډېر کسان غلامان کړو همون تراغه سبا زموږه آزادو به مسلمانی او آزاد سړی به دا حکم چې نبی صلی الله علیه وسلم کو تقریبا د درشتو پورې کسان د دیونه راکوشول رال المسلمانانو سره ملګری شول هغه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک آزاد کړ یو غلام پکې راکوشو
هغه ته نبی له صلوات و سلام مبارک بیانوم کې خودو ابو بکره. دا بکر په عربی کې ویل کېږي څرخې ته. څرخه نه ده هم دا وبچ به سړی راخې کوی نه دي څرخې د سره پړیو دا څرخه چی دي ته بکر وایي په عربی کې. نو دې چې د قلې د سر نه راکوزېده نو ښکته خو ټوپ نشو والی لاندې خو بیا مسله جوړېده. نو دې په دغه څرخه باندې راکوز شو، په دغه څرخه باندې ځان په ښکته باندې راکوز کړ. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ولیدو چې دی به څرخه راکوزېږي، مبارک ورته وفرمیل ابو بکره ای د څرخې پلاره. په دې سره بیا دی مسما شو. ټیم راغی هلته چې یهودیان وکتل زموږ غلامان لاړل او د مسلمانانو سره ملګري شو، ښه پرشر په دې باندې راغی، ښه په پریشر کې شو چې د باقي کوم غلامان دي په دې زموږ یقین نشته دم تختی. خیر مسله روانه و دا محاصره دغه سیوا. په دې دوران کې دو قبیلونه یو حذیل قبیله وه. د دې حذیل قبیلې یو کس چې کوم دی د بلې قبیلې نه یو کس مړ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حکم وفرمایو چې دا قاتل دی قصاص کړی شي. نو په دغه موقع باندې د قصاص دا حکم هم چې کوم دی شو. بیا به د دورانیه کې یو بل کس چې د منافقت یو کردار یې ادا کاو، هغه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي په خولې باندې کلمه یې راوړې یا نو د مسلمانانو په دې صف کې دی. وایي د الله رسول ما له اجازت راکا زه ورځم او د یهودیانو سره دننه او د کافرانو سره دننه به د قلا کې خبره ده، یا خو به راوځي جنگ به وشي او یا به چې کومه ده تسلیم شي او محاصره به ختم شي. څه یو ریزلټ خو به راوځي د دې خبرې که نه. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل لاړ شه. دی چې د قلعې خوا ته وررسېږي کسان ورته اجازت نه ورکوي، خو د خیر په څه طریقه باندې چې یاره زه صلح کوم او د دوه ډلو په منځ کې دا راولم دا راولم، په دې خاطر باندې دی دننه لاړ. چې دننه لاړ دغه مشر سره دی میلاو شو او دی ورته وایي تاسو خو دلته ماشاءالله ډېر مضبوط خلک یئ، تاسو قلعو کې دننه ناست یئ، تاسو ته هېڅ مسله نشته دی، خوراک څښاک درسه شته، هر څه در سره دی. دا خو غریبانان مسلمانان راغلي دي، بس تاسو لږ دا خپله حوصله ټینګه کوئ او د قلاګانو نه رامه راوځئ، یو څو ورځې صبر وکړئ، دوی په خپله باندې نور تنګ شوي دي، تختې نور خوراک څښاک ځه نشته دی، او تاسو لږ یو څو ورځې خپله ټینګه کوئ. دننه وایه هغوی ته چې بار ته راغی نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایي څه دې ورته وویله؟ دی ورته وایي ما ورته وویل چې د الله بندګانو تاسو ونه کتل به دومره غزواتو کې چې تاسو کومه غزوه د هغې نه وګټله، تسلیم شئ، ایمان راوړئ، خیر به درته میلو شو. که ایمان نه راوړئ نو کار او خرابه دی. چې د الله رسول ما ورته دعوت ته ایمان ورکړو. د دې منافقانو دا حالات چې سړی ګوري تاریخي ناشنا کردار ادا کړی، سړی سب حیران پاتې کېږي. او هر منافق سره خپله یو دروغ ورسره یو ټکنالوژي ورسره خو ناشنا دروغ وایي، ناشنا دوکه کوي. او د الله رسول د الله رسول سره داسې دروغ ته مخامخ وایي او دوکه کوي، نو ستاسو څه فکر دی؟ په آخره زمانه کې بیا دې څوارلسمه صدۍ کې الله دې رحم وکړي. مبارک ورته داسې ګوري وایي داسې دې ورته وویله، دی وایي هغه دقسې مې ویل. مبارک ورته فرمایي دروغجنه، دروغ مه وایه، تا خو داسې داسې وویله. دی حیران پاتې شو. ما تاسو ته وویله چې داسې موقع به راتله که نه، عمر زمان مبارک په بیا توره راایستلې وه، دې ځای ته به هغه بیا رارسېدلی وه، سخت جلال به و او مبارک له به سخت کوڅه ورتله به داسې واقعه باندې ایمان قوت یې و که نه. نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي ای عمر رضی الله عنه دا خوی چې دی څنګه سخت دی، دا سختوالی ستا د ایمان دی، ته په ایمان کې مضبوط یې او سخت یې، نو دا جلال دې دومره سخت دی. یاره وړاندې شو توره یې راوویسته، رسول اجازت راکوه، دا څټ دی وهم پرېده دی نه. مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای عمر رضی الله عنه څټ پرې تیوالی وی. بیا به دا بهر خلک وایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل ملګري وژني، ځکه زموږ په سب کې خو دی که نه، هغه ظاهري ایمان خو ښکاره کړی دی. دا خلک به بیا دا تهمت په موږ باندې لګوي، اسلام ته به بیا څوک نه راځي. مبارک سوچ ډېر لرې سوچ
فکر دی را بیا دا استغفار ویله توبه یې ویستله یو تاریخ کې مې داسې هم وکتل چې بیا ایمان هم راوړ بهرحال نبی علیه صلوات والسلام صحابه راغونډ کړ چې څه چلو اوس د دې خبرې سره رزلټ راوځي نه نبی علیه صلوات والسلام ته صحابي فرمایي د الله رسوله خو د دې مثال خو د لومبړو دی توې په لنه دي د دې مثال چې لومبړې دی بس خپل هغه جالي تنوتی دي جو کلک صبر مونږ وکړو الو کوشش وکړو کې دې شي چې دې جال نه راو واسو او ویني سي او کنه پرې دې جو یې سم نقصان ته مونږ ته نشته لوم بڑا د جزاله دي ګرځي څه نقصان دی مونږ ته مقصد دا و چې ما تاسو د فتح مکې نه ورستو بیا د اسلام قوت په حجاز باندې راغی په عرب سرزمین باندې بیا چا سر نشه برا کولای دا څه قمخلان ځل کار کړل نو کار ځان له وکړه سی وکړل ایسیم ونه کړل ورستو بیا تاریخ روان دی بیا د دین ټول راغلي دي مسلمانان شي دي خو سره هټ درمی و د اسلام سره هغه دښمنی و د څو وخت پورې کوله اذا الله رسول کړه لک صبر کې جو دا و رسول د خپل جالو دي سړو نه مشکل نشته او کنه دغه سي پرې دي نو بیا تم اسلام ته خطر نشته ده اسلام اوس عالمگیر ده او ته قوت میلاو ده دیو په اسم نشي کوله نبی اسلام مبارک فرمایل زئی بری د محاصره به برک نبی صلوات والسلام مبارک ته محاصره برکړه محاصره چې کومه ختمه کړه د دقیق ختمه دو دوران محاصره کې دی بیا غشي ورول شروع کړه د مسلمانانو د شهدا چې شي د بیا پدې ځکه شي دی دا غشي مستر شروع کړه نبی صلوات والسلام مبارک دا غزا او دا محاصره ختمه کړه مبارک را روان شو جارانه کوم مقام چې ما تاسو ته کړو چې نبی صلوات والسلام مبارک په کې مال غنیمت خو دیو او دغه د مکه مکرمه بیت الله شریف ته نږدې مقام دی مبارک دغه مقام ته تشریف راوړي اوس بعضی کسان د دې محاصرې او چتول لپاره یو څو وجې ذکر کوي چې نبی اسلام د محاصره ولې او چت کړه یو وجه خدا شولا چې د دیو نقصان نو اسلام ته سدي ای ضرر تم بیان شو جوړې ده کدی حمله کوله د قدن په کوټو کې ورنه وتل دن نه دی په کوټه کې جنگ بار ته نشو راوته نو صفایده ته نه جوړې ده نقصان ته نو دویمه وجه علما کرام دا بیانوي چې ما تاسو ته ویل دا د شوال میاشوا د واړه اختر د واړه اختر په میاس پسې بیا د خالی ماشو ته پښتو کې ویل کې عربی کې وتا ذل قعده وي دا ذل قعده او ذل حجه او محرم او رجب دا سلور میاشتې چې کوم دی دا د عزت میاشتې دي په دې کې قتل او قتال جنگ چې کوم دی دا منع دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابو ته فرمایل کوم د دیو سره نور جنگ کو نو شوال ختمېدو ولله وړه لکه اختر او ذل قعده داخلېدو ولله نو بیا به دیو د اعتراض کوي چې مسلمانان په ذل حجه کې یعنی د عزت په میاشتو کې جنگونه کوي د دې میاشتې هغه عزت پایمال کو او د احترام ونه کو بیا به د اعتراض خلک کوي زکه د محاصره برکې یو جواب او یو وجه د دې محاصره او چتول لپاره علما دا بیان چې د محاصره نبی صلی الله علیه وسلم زکه برکړه یا دویم وجه علما کرام دا بیانې چې په دې کال باندې د بیت الله شریف د حج هغه تنظیم دا صحابه کرامو مسلمانانو ته والا شی کبه دې کال باندې فتح شو کنه نور کلونو کې به کافرانو چې دغه ځای کم څوک مشران او والیان هغه به د حج د لپاره پروګرام برابرو د خلکو تنظیم به دیو کو او په دې کال باندې دا خو بیا صحابه کرامو سره راغی نبی صلی الله علیه وسلم د محاصره زکه برکړه چې دا د حج ورځ را داخلو و زکه چې بذل حجه کې بیا حجونه شروع کی یو د ذل قعده و نو د حج د تنظیم برابرول غواړي چې دا د مسلمانان سنبال کی نورم ډېرې وجه علماء کرامو بیان کړی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وجو باندې د محاصره اعلان د ختمولو و فرمایو او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک جعرانه مقام تراغه سره د خپل ټول صحابه کرامو او دریم وجه علماء کرام دا بیان چې ګوري حنین کې هم مسلمانانو شهدا او شو څلور کسان مسلمانان شهیدان شو او په دې محاصره کې هم 12 کسان
د مسلمانانو چې کوم دی هغه په شهادت باندې ورسېدل. نو صحابه کرامو ته په دغه شهداو باندې خامخا تکلیف ملاویږي نه. نبی اسلام حدیث پاک کې فرمایي د مسلمان د ټولو مسلمانانو د دیو مثال پشان د یو وجود دی، وجود نه دی، جسد. په دې جسد کې که په خپه باندې دړي نو ټول وجود ته تکلیفي دسی کنه. که په دې وجود کې په سترګه باندې دړي ټول وجود ته نه په تکلیف کې. که وجود کې په کم ځای باندې هم دړي تکلیف ټول وجود ته نه په تکلیف کې. مبارکو فرمایل دغه څه مثال د مسلمانانو دی. کدا مسلمان په مشرق کې دتا نقصان ورورسیږي د تکلیف راشي نو د مغرب مسلمان په خپه کېږي، خو مسلمان خو یې کنه. او که په مغرب کې مسلمان ته نقصان ورسېږي د مشرق ولا په خپه. او دا خو بیا صحابه کرامو خپل خواږه ملګري وو. اتنه 12 کسان یو ځل 4 کسان بل ځل 14 کسان ته شهیدان شو. صحابه کرام خفو. نو نبی له صلوات و سلام دا محاصره برکړه. او بیا مې درته ویل چې ورستو بیا د بنو حوازن قبيله دغه بنو ثقيف قبيله د دې مشران راغلي دي مدینه منوره ته. هغه مشرانو ایمان راوړی دی چې ایمان راوړی غي بیا تللی دی وفس دغه خپل قوم ته دعوت ورکړی دی. بیا ورکه هم ایمان راغلی او فتح شوی ده. په ظاهري تور نبی له صلوات و سلام مبارک ترنا محاصره برکړه. ینو به کې هغه جنگ تزرن او راوتل او صحابه کرامو ته شل ورځې بیا هم دغه ته په انتظار جیرانه مقام ته نبی له صلوات و سلام مبارک تشریف راوړو. سره د مال غنیمت نه بار بار کسان بیا مطالبه کوي د دغه مال تقسیمولو. خو نبی له صلوات و سلام لا مال نه تقسیموي ځکه دلته چې کم قیدیان راغلي او شپږ زره قیدیان نبی له صلوات و سلام دا انتظار کولو چې دغه خلک راشي او موږ ته دا درخواست وکړي چې دا کسان موږ لرا کوي موږ ته پرې دی. مبارک په دغه انتظار باندې ناسو. بیا ان شاء الله که ژوند سره وفا وکړه دا تقسیم د غنایمو د دې جیرانه مقام باندې بیا د دین نبی له صلوات و سلام مبارک عمره اراده کوي، عمره ادا کوي. بیا مبارک چې عمره ادا کی د دې ځای وروسته مدینه منوره ته مبارک تشریف اوري کوي. دا به سره ان شاء الله الرحمن بیا بیان کوو. پورا تفصیل لے پائی کہ پورا واقعات پائی. او